بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین زاده صاحب شکریہ. څنګه چې تاسو په علم کې دا چې د پښتنو چې کوم سوسایټي ده په دې کې د درې شیزونو ډېر زیات اهمیت دی. یو حجره ده، یو جومات ده، یو جرګه ده. نو ډېر وخت نه داسې یو ضرورت محسوسېدو چې زمونږ د علاقه چې د بابوزۍ تحصیلیه ده، بابوزۍ علاقه چې ده په دې کې بې پناه مسایل دي، مشکلات دي. څه داسې مسایل او مشکلات دي چې هغه د حکومت سره تعلق ساتي او د هغې دپاره چې داسې یو توانا اواز راوچت نشي، نو هغه مسایل مشکلات چې دی نو هغه بیا د بل چا هغې طرف ته توجه نه راګرځي. څه داسې مسایل مشکلات دي چې هغه د معاشرې د یو فرد په حیثیت باندې موږ ګڼو چې دا سوسایټي زموږ ډېره انحطاط طرف ته روانه ده. ډېر د خلکو هغه چې کوم رویې دي یا چې دلته کوم د آیس یو کلی عام یو دغه روان دی، فروغ روان دی، یا داسې نور چې زموږ کوم د دې علاقې یو ښایسته ښکلی کلتور او کلچر او تهذیب او تمدن او ثقافت او د خلکو د یو بل سره د روادارۍ او د محبت یو تعلق او هغه شیزونه چې دی که نه موږ اینو چې هغه زوال پذیر دي. غیر جرګه خو یې غیر سیاسي دلته که څه سیاسي خلک راغونډ شوي دي نو هغه په دې بنیاد باندې چې د هغو سیاسي جماعتونو کې خپل هغه حیثیت په خپل ځای باندې او د هغې د سیاسي جماعتونو نظریات په خپل ځای باندې او د هغې د سیاسي جماعتونو هغه خپل هلې ځلې په خپل ځای باندې. لیکن جرګه کې چې دی دې کې خو د ټول قوم د مفادو او د هغې د مفاداتو او د هغې د مشکلاتو او د هغې د مسایلو د حل لپاره دلته کې مشترکۍ او جدوجهد آغاز شوی دی او انشاءالله موږ امید ساتو چې دا به یو ډېر کار خیر ثابتېږي او دا به د قوم د دې مسلو د حل لپاره یو ښه بنیاد جوړېږي انشاءالله.